السلام علیکم. زه عبدالله شرین یو بل بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید درم ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره او الله پاک نه مې دغه ارزو او تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ رامخې دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل دي. جاتے جاتے سب کچھ کر گئے پتلو تلو کې د هر څه وکړ. څنګه تاسو ته معلومه چې پی ډی ایم حکومت آخري سلګۍ دی او هغه پتلو باندې دي. نو په دغه حواله سره کوم وګورو په ملک کې د هغو چې کوم کارکردګي وه هغه مسلسل مهنګایي وه، عام شهري له د اوسه پورې تجدید نه وکړی شوی. بس موجوده حالاتو کې पेट्रोल यूँ मजीद बड़ा कुल 20 रुपये دا شان د ډیزل دغه شان د LPG ګیس هغه 201 روپو ته فی کیلو ورسېدو. دغه شان د شی خوردنوش خبرې اترې وکړو نو هغه هم ښه پوره ګران دي، خلکو ته سره ریلیف نشته. د وړو قیمتونه وګورو، د وړو معیار ټیک نه دی. ایجوکیشن مت ته وګورو، ایجوکیشن هم دم برابر نه دی. نو هلې ځلې د حکومت چې کوم دی هغه ډېر زیاتې خرابې روانې دي او اوس چې کوم نوی سټپ راځي الله دې کړي چې هغه د عوامو د خیرخواهي د عوامو د فلاح د بهبود دپاره سوچ وکړي، عوامو له ریلیف ورکړي. عام دیاړي مزدورکار سړی چې کوم دی هغه ژوند ډېر زیات په مشکله تېرېږي. هغه به څه کوي، ډاکټر به کوي، وړو له به خوراک غم کوي، هسپتال به کوي، څه به کوي. نو هغه ته هم ډېر زیات مشکلات دي، ستونزې دي. د اول خو دلته روزګار موقع ورکړی شي، روزګار موقع ورکړی شي نو هغه بیا دا چې خلک به پیسې ګټي. یو طرف ته پیسې د ګټلو ذریعه نشته او بل طرف ته مهنګایي ده. خلک ډېر زیات په ستړي ژوند کې دي. اوس زما راتلمه په رشقه کې ډرایور سره خبرې اترې کولې چې ته پهله الله یقین مې وکړه چې درېیمه ورځ ده او زما سره 3000 روپۍ نه برابرېږي چې زه خپل ماشومانو له وړولم. نو د هر سړي دغه فریاد دی، هر سړي ته دغه مشکلات دي، ستونزې دي او الله نه امید ساتو چې انشاءالله را روان سټاپ چې کوم دی هغه به انشاءالله د عوام د فلاح او د بهبود دپاره سوچ کوي، عوامو له به ریلیف ورکوي. او اوس چې کوم دی حکومت د عوامو سره وکړه نو هغه ډېر زیات د حیرانتیا مقام دی چې څه وکړو، کوم طرف ته لاړ شو، چا ته فریاد وکړو. والله پاک دې زموږ مرسته وکړي. د الله په امان.